د غسل نه مخکې د چارندام کولو یعنی د وضو کولو ډېرې زیاتې فایدې دي. تاسو په دې باندې ځان خبر کړئ چې اسلامي طور په دې کې څه فایدې دي او په دې غسل کې دا تعالی کومه فایده درکوي، او په دې هم ځان خبر کړئ چې طبي طور او ډاکټري طور د غسل نه مخکې په چارندام کولو کې څه فایده ده ستا د بدن دپاره. ګوره جي اولې درته اسلامي فایدې بیانوم، د ټولو نه مخکینۍ فایده خو یې دا ده چې دا زموږ د ښکلي پیغمبر سنت دي چې تا د غسل نه مخکې چارندم وکړو، وضو دې وکړو، نو دا د نبي علیه السلام په مبارکو سنتو عمل وکړو، نو تا ته به په دې باندې مستقل اجر میلاویږي او دا تا یو مستقل عبادت وکړو. نو د ټولو نه غټه خبره خو دا ده. دویمه خبره دا ده جي چې د غسل نه مخکې چارندم او وضو کول دا یو وړوکی غوندې غسل دی. په دې کې هغه ځایونه ته ووینځل کم چې په غسل کې د پاتې کېدو خطره وه، ځکه د دې نه مخکې خو به تا استنجا لازم کړې وي، نجس ځایونه به دې وینځلي وي، شرمګاه به دې وینځلي وي، او د دې نه پس چې ته وضو کې چارندم کې، نو په دې کې ته غوږونو مسه وکړې، غوږونه لامده کړي، په دې کې ته د خپو ګروتونه لامده کړي، د ګروتونو مسه وکړي، مخ ووینځي، مټې ووینځي، د سر مسه وکړي، صحیح شوله که نه؟ دا ځایونه چې دا په غسل کې د پاتې کېدو مطلب خطره وي، هغه ځایونه په دې کې څه شي جي هغه په دې کې لامده شي. نو یو فایده د مونځ په هر رکعت کې د الحمد نه مخکې بسم الله ویل پکار دي. صرف چې ته مانځه ته د سر نه نیت وتړي، نو په لومبي رکعت کې به سبحانه شروع کې ولا اله غیره پورې دلته دام سنت ته، او د الحمد نه مخکې په لومبي رکعت کې اعوذ بالله او بسم الله ویل دي. باقي چې ته هر یو رکعت ته پورته کېږي، که دویم رکعت دی، که دریم رکعت دی، که څلورم رکعت دی، ته به اول بسم الله الرحمن الرحیم وی، د هغې نه پس به الحمد شروع کې. د بعضې کسانو دا عادت جوړ شوی چې هر رکعت ته پورته کېږي نو بسم الله الرحمن الرحیم نه وی، ډایرک الحمد شروع کوي، نو دا غلطي ده او د دوی نه سنت پاتې کېږي. خو دا یاد ساته که بسم الله پاتې شو نو په دې ګورې سجده سهوه نشته دی. که چا په قصد پرېښود او که چا نه غلطۍ کې پاتې شو، د سنتو د ثواب نه به محروم شي، خو نه مونځ دوباره کول شته او نه پې باندې سجده سهوه شته. دا مسله ختمه شوه. دویمه مسله دا وکړه چې مانځه ته د سر نه نیت وتړو، سبحانک اللهم درنه ولا اله غیره پورې دا پاتې شو، ډایرکټ الحمد شروع کړه، نو دلته تا نه سنت پاتې شو، سجده سهوه پې نشته دی او دوباره مونځ راګرځوله دا نشته. دا مسله ختمه شوه. بله مسله دا وکړه چې د سنتو په دریم یا په څلورم رکعت کې د چا نه صورت پاتې شو، ډایرکټ په ولد والین آمین ښکته شو، رکوع ته لاړې، نو دا یاد ساته چې په دې غلطۍ باندې په ده باندې سجده سهوه څه شوه جي واجب شو، دی به سجده سهوه کوي، ځکه په نفلو په سنتو کې تش رکعتونه نشته. نفل که دوه کې او که څلور کې، دا به ټول ډک کې په هر یو رکعت کې د الحمد سره صورت یو ځای کول یا د قرآن کریم څه آیاتونه یو ځای کول دا واجب دي. نو چې ته د سنت یا د نفلو په هر یو رکعت چې وي او ته په ولد والین امین ښکته شو، صورت یا قرات پاتې شو، نو واجب پاتې شو، نو په تا باندې سجده سهوه څه ده جي واجب ده، په آخر کې به سجده سهوه کې. دا مسله ختمه شوه. بله مسله دا وکړه چې د قیام په حالت کې د اتحیاتو په غلطۍ کې شروع کړه، نو په تا سجده سهوه شته که نشته، نو دا یاد ساته که د ثنا په ځای د اتحیاتو ویله، لکه نیت تې وتړو او سبحانک اللهم په ځای باندې اتحیاتو دې شروع کړی، بیا د یاد شو نو بیا د الحمد ویله او بیا د صورت ویل، دا یاد ساته چې د ثنا په ځای اتحیات وي، نو په دې سجده سهوه نشته دی. که د الحمد په ځای باندې چا اتحیات وویله نو دلته پې سجده سهوه راله، یا الحمد پوره وویله او د الحمد نه پسې د صورت په ځای باندې اتحیاتو شروع کړې ده، نو د صورت په ځای چې اتحیات وویې نو په ده باندې سره لجي سجده سهوه راله. بله مسله دا وکړه چې په رکوع کې یا په سجده کې یو سړي د قرآن آیاتونه شروع کړه، قرات یې پکې شروع کړو، رکوع او سجده کې خو به ته تسبیحات وې، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم به وې، خو یو کس په غلطۍ کې د قرآن قرات پکې شروع کړو، نو دا یاد ساتئ چې دا د قرات ځای نه دی، خو که چا پکې قرات وکړو نو په دې باندې سجده سهوه نشته دی. دا مسله ختمه شوه. بله مسله دا وکړه چې د ماسپښین یا د مازدیګر مونځ ته ولاړې جمع کې او دې کې خو قرات پټ کول واجب دی او تا په غلطۍ کې ښکاره شروع کو قرات، نو دا یاد ساته که درې آیاتونه دې پوره کړي ښکاره او یا د دې نه سیوا، نو په تا سجده سهوه لازم شو، آخر کې به سجده سهوه کې، او که د درېو آیاتونه دې کم ویلي دي او فوري خاموش شولې نو بیا در باندې سجده سهوه نشته. دا مسله ختمه شو. بله مسله دا وکړه چې د پاسېدو رکعت دی او ته دغه قضیې کې په سوچ او په شک کې پرېوتې، نه پوره کېنې او نه پاسې، او د ناستې په حالت کې دا سوچ کې چې کېنم او که پاسم، نو که دومره وخت ناست وې په سوچ کې چې څومره وخت کې 3 کرته سبحان الله ویل شي، نو په تا سجده سهوه لازم شوه، اخر کې به سجده سهوه کې، او که د دې نه کم وخت ناست وې او پوري پاسېدې نو بیا در باندې سجده سهوه نشته دی. دا ډېره هم مسایل دي او چې مسلمانانو رونو سره شریک کړي نو زمونږ او ستاسو دپاره به صدقه جاریه وي. تاسو په دې باندې ځان خبر کړئ چې اسلامي طور په دې کې څه فایدې دي او په دې غسل کې دا تعالی کومه فایده درکوي.
او په دې ځان خبر کوي چې طبي تور او ډاکټري تور د غسل نه مخکې په چارندم کولو کې څه فایده ده ستا د بدن دپاره. ګوره جي اولې درته اسلامي فایدې بیانومه، د ټولو نه مخکینۍ فایده خو یې دا ده چې دا زموږ د ښکلي پیغمبر سنت دی چې تا د غسل نه مخکې چارندم وکړو، وضو دې وکړو، نو دا د نبي علیه السلام په مبارکو سنتو عمل وکړو، نو تا ته به په دې باندې مستقل اجر میلاویږي او دا تا یو مستقل عبادت وکړو. نو د ټولو نه غټه خبره خو دا ده. دویمه خبره دا ده جي چې د غسل نه مخکې چارندم او وضو کول دا یو وړوکی غوندې غسل دی. په دې کې هغه ځایونه ته ووینځل کوم چې په غسل کې د پاتې کېدو خطره وه، ځکه د دې نه مخکې خو به تا استنجا لازم کړې وي، نجس ځایونه به دې وینځلي وي، شرمګاه به دې وینځلي وي، او د دې نه پس چې ته وضو کې چارندم کې نو په دې کې ته غوږونو مسه وکړې، غوږونه لامده کړي، په دې کې ته د خپو ګروتونه لامده کړي، د ګروتونو مسه وکړي، مخ ووینځي، مټې ووینځي، د سر مسه وکړي، صحیح شوله که نه؟ دا ځایونه چې دا په غسل کې د پاتې کېدو مطلب خطره وي، هغه ځایونه په دې کې څه شي جي هغه په دې کې لامده شي. نو یو فایده خو دا شوه، او بله فایده دا شوه چې په غسل کې بعضې وخت د سړي نه خولې او پوزې ته اوبه اچول هیر شي، لکه ته چې د غسل نه مخکې چارندم ونه کې او ډایرکټ غسل کې، نو په دې کې بعضې وخت د سړي نه خولې او پوزې ته اوبه اچول هیر شي، دا فرض دي، نو دې سره خو غسل ونه شو. نو په چارندم کې پیدا دا ده که نه چې په چارندم کې تا ساده خوله کنګال کړله، خولې ته دې اوبه واچولې، خوله دې کنګال کړه او پوزې ته دې اوبه واچولې، او بیا د چارندم پوره وکړو او پوره غسل دې وکړو، ټول بدن دې لوند کړو، نو که تا په غسل کې بیلې خولې او پوزې ته اوبه وام نه چولې، نو ستا غسل څه شو جي؟ غسل دې صحیح شو. نو دې فایدې ته وګوره چې په چارندم کې تا خولې او پوزې ته اوبه واچولې او د دې نه پس دې صرف خپل بدن ټول لوند کړو، نو ستا غسل څه دی جي؟ دا وشو. د دې دپاره ځان له بیا خولې او پوزې ته اوبه اچول لازم نه دي. که یو سړی چارندم نه کوي نو دا خولې او پوزې ته اوبه اچول به د ده دپاره په غسل کې بیا ځان له څه وي جي؟ دا به ضروري وي او ټول بدن به همدغسې لمدول ضروري وي. نو بله فایدې دا شوه چې دې کې خولې او پوزې ته اوبه واچول شي، نو که تا نه وروسته هیر هم شي خو چې ټول بدن دې لوند کو، نو به ستا غسل څه شو جي؟ دا پوره شو. بله فایده جي دا وکړه طبي او ډاکټري فایدې دا ده چې ډاکټرانو نه موږ دا اورېدلي چې تاسو غسلخانې ته دننه شئ او تاسو لامبئ نو ناڅاپه په بدن اوبه مه راپرېږدئ، د دې نه مخکې خپې ووینځئ، لاس ووینځئ، مخ ووینځئ چې ستاسو د وینې دا چکر برابر شي، ځکه بدن به ګرم وي، یکدم به یخې اوبه راپرېږدي، بدن به یخي یکدم به ګرمې اوبه راپرېږدي، دې سره د فالج خطره جوړېدی شي او ستا د بدن نقصان او تکلیف او ته په یو لوی مصیبت اوړېدی شي. نو دې د وجې نه ته مخکې دا مخ لاس او خپې لامده کا، نو تا ته به دا خطره نه وي. نو دا 1400 کاله مخکې موږ ته زموږ ښکلي پیغمبر ویلی دي چې د غسل نه مخکې وضو کول او چارندم کول څه دي جي؟ دا سنت دی او دا یو بهتره طریقه ده او دا د نبی علیه السلام مبارک څه وه جي؟ طریقه وه. نو چې په غسل نه مخکې چارندم وکړو، وضو دې وکړه، نو سنتو باندې دې عمل وکړو، بیا غسل وکړه، صحیح شوله. خو که چا د غسل نه مخکې اودس چارندم ونه کړه او ټول بدن یې لوند کو او غسل یې وکړو، نو دا یاد ساته چې په دې کې اودس وشو. حدیث مبارک کې راځي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه السلام به د غسل نه پس بیا اودس نه کو، بس تا اودس غسل سره سره اودس وشو او دوباره اودس ته ضرورت نشته، که مات شوی نه دی نو په دغه اودس باندې ته مونځ کوه، مونځونه کوه، تلاوت کوه، هر څه پې باندې ته کولی شي. که د غسل نه وروسته مات شو نو بیا به ته دوباره څه کې اودس به کې، یا د غسل درمیان کې اودس مات شو نو بعضې کسان دلته ګورئ غسل واپس ته سره کوي، نه غسل دې سره نه ماتېږي، اودس مات شو که د هغې نه پس بیا د اندامونه لامده شو نو بیا هم ستا اودس څه دی جي؟ وشو. دا ډېره هم مسایل دی او د ټولې معاشري مسلمانانو ته ضرورت دی، نو که د هغوی سره شریک کوي دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبي الامین.